ویل کېږي چې د عمران خان زامن قاسم او سلیمان پاکستان ته راځي او د عمران خان په حق چې کوم احتجاج د رهایي دپاره د هغې احتجاج به دوی لیډ کوي او دوی به د خیبر پښتونخوا نه د دغه تحریک آغاز کړي. داسې اورېدل کېږي او ویل کېږي. زه د عمران خان ادنا غوندې کارکون یم او زه دا غواړم چې عمران خان دې رها شي. او زه په هغه خلکو کې نه یم چې د سیاسي لیډرانو دپاره خپل ځان خپل بچي یتیمانان کوم او بچي مې سهار دغه شانتې در په در خاورې په سر ګرځي. دا یو سیاسي ګیم دی، یو سیاسي چال دی. بیا د پښتنو سره پښتنو ته وایم هغه د سوډا واټر بوتلو ته چې چا ځان کې جوش اچولی دی په زړه کې استعمال شو، په 9 مۍ کې، په 26 نومبر، په 27 نومبر کې استعمال شو. هغه پښتانه څه شو؟ لاړ شئ د هغه خلکو د کورونو نه تپوس وکړئ چې د چا د کور نه جنازه وتې د هغو د بچو نه تپوس وکړئ، د ښځې نه تپوس وکړئ یا ورله عمران خان تللی دی یا ورله تحریک انصاف یو چې کوم دی کارکون یو MNA یا یو MPA تللی دی، یو پیسې ورله ورکړې ده نه. ټولو پښتنو ته وایم چې ځان کې جوش واچوئ، ځان کې هوش واچوئ. دا یو گیم دی. دا ټول PTI والا د PTI د لیډرشپ نه چې کوم دی اعتماد ختم شوی. دا یو نوی گیم، یو نوی چال. دغه خلک دغه ظالم جابر دغه ریاست بیا یو نوی گیم یو نوی چال راوچت کړی دی چې د عمران خان زامن به راوولو، بیا به د پښتون قوم راوباسو، بیا به چې کوم دی وولو ولې چې ډالر یې اخیستی شوي د پښتون په هره طریقه باندې وژني. نو ډېر PTI والا به ما باندې تنقید کوي، خو حقیقت والله که د خپل پلار مې چې کوم دی که نه په حقه یې که نه او یا په غلطه یې، نو حقیقت په یې پوه شوې. حقیقت دا دی چې پښتون بیا وژني او بیا پښتون استعمالوي او بیا پښتون په یو نوې طریقه باندې په یو نوې گیم باندې بیا راوباسي او بیا پې دغه ظالم جابر ریاست ته مخامخ کوي او وژني پې.